نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو ورونو، د ذوالحجې میاشت روانه ده او یو څو ورځې بعد د لوی اختر ورځ راتلونکې ده. په دغه لوی اختر په ورځ کې په مسلمانانو باندې د الله رب العزت له جانبه چې قرباني کول دغه واجب سوی ده. دغه قرباني د الله رب العزت له جانب نه په مسلمانانو باندې واجب ده او الله رب العزت په دې قرباني سره مسلمانانو ته ډیر اجر عظیم ورکوي، ډیر لوی اجر ورکوي، ډیر ثواب ورکوي. الله رب العزت ډیر لوی انعام ورکوي. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه پوښتنه وکړله، یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دغه قرباني څه شی ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام، دا د تاسو د پلار د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دغه قربانی کړي او الله رب العزت هغه قربانی چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کړي او الله رب العزت دغه قربانی ډیره محبوبه سره نو د ما په امت باندې الله رب العزت دغه قربانی لازم کړله. بیا صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پر پوښتنه کې یا رسول الله وما لنا فيها یا رسول الله، په دې کې د موږ د پاره ګټه، د موږ د پاره فایده، د موږ د پاره اجر په دې قرباني کې څه شی ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعره حسنه، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په هر یو وخت باندې الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي. صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پښتنه کې کچیر د سي حیوان دی الله رب العزت په لار کې قرباني کو، د سي حیوان دی الله رب العزت په لار کې حلال کو، سبيغه باندې وختان نه بلکې وړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه، دی وړي د هر وخت په بدله کې الله رب العزت د مسلمان ته د الله رب العزت د رضا لپاره قرباني وکي، الله رب العزت په د هر وړي په وخت باندې اجر ورکړي. نو دغه قرباني ډیر اجر عظیم د ډیر مسلمانانو لپاره لوی اجر الله رب العزت دغه ګرځولای د په دې باندې مسلمانانو ته الله رب العزت ډیر لوی اجر ورکړي. یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم، د قربانی د لوی اختر په ورځ باندې الله رب العزت ته یو عملم دومره محبوب نه ده لکه څومره چې حیوان ویني تو یول الله رب العزت ته محبوب دي. یعنی دغه عمل د قربانی سي الله رب العزت ته څومره محبوب ده، څومره خوښ ده، بل دومره په دغه ورځ باندې بل دومره محبوب عمل الله رب العزت په دربار کې بل نست. نو دغه قربانی کول الله رب العزت ته انتهایی محبوب عمل ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دغه مسلمانان چې د قربانی د الله رب العزت لپاره کړی ده، دغه قربانی به د قیامت په ورځ باندې انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها، دغه قربانی به د قیامت په ورځ باندې سره له خپلو شکرو، سره له خپلو شنګرو، سره له خپلو ویښتانو، نو دغه ټولو سره به د قیامت په ورځ باندې راځي او دته به د دغه ټولو په بدله کې الله رب العزت اجر ورکوي. وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيبوا بها النفس، دغه وینه چې د قربانی په مځکه باندې تویږي الله رب العزت دغه قربانی مځکه ته رسیدلې نه چې الله رب العزت دغه قربانی قبول کړي. نبی علیہ السلام فرمایي دغه ډیر په اخلاص سره دا قربانی کوي، خالص دی الله رب العزت د رضا لپاره کوي، ځکه په دې کې مسلمان د لپاره ډیر لوی اجر ده، ډیر لوی ثواب ده. دغه قربانی ده چې الله رب العزت په د ویښتانو سره د خپلو هغه کوم د دې ګندګي سي ده، کوم د دې شکرونه، کوم د دې هغه شنګري سي دي، هغه فالتو هغه انسان په استعمال کې سي نه راځي، د قیامت په ورځ باندې به هغه په اجر او په ثواب کې الله رب العزت ورتلی. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت نه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرة فی یوم العید، کومې پیسې چې د قربانی په حیوان کې لګیږي د عید په ورځ باندې، کومې پیسې د مسلمان په قربانی کې لګول سوي دي، دغه پیسو نه زیات د فضیلت والے پیسې نور نسته. یعنی په کومو پیسو باندې یو مسلمان د خپل ځان لپاره قربانی کړی ده، د اختر لپاره قربانی اخیستې ده، نو هغه پیسې چې د قربانی په اخیستې ده الله رب العزت په دربار کې دا ډیر محبوب ده او الله رب العزت ته دغه پیسې چې قربانی په اخیستل سوی ده د دغه ډیره لو درجه ده. نو قربانی کول دغه مسلمانانو باندې الله رب العزت چې هغه مسلمان چې هغه وس لري
هغه باندې الله رب العزت له جانب چې واجب شوی ده. نو هر مسلمان کوشش باید وکړي چې دغه قرباني تیر پاته نسی او دغه په اخلاص سره د الله رب العزت د رضا لپاره خالص الله رب العزت په دې کې راضي وګرځي، خالص د الله رب العزت رضا یې نیتی او دغه قرباني خراب نسی او دا تیر ضایع نسی. هر مسلمان باید کوشش وکړي چې دغه قرباني په اخلاص سره وکړي. الله رب العزت موږ او تاسو ته په دې قرباني کې د اخلاص کولو توفیق راکړي.